أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون مخی آیتونو کی تذکرہ و دهغی 2 نوکرانو یوسف علیہ السلام چې په جیل کې او په دغه دور کې هغه هم جیل ته راغلو جیل شو دا غي د خوب تذکرہ وا بیا غي ته د مسلې د توحید د ایمان دعوتو او بیا اغیلا د اغید خوب تعبیر اوسته شو چې یو تن با نجات مومي او دا بل با پسولای کیږي دیو پانسی کولای کیږي یوسف علیہ السلام هغه زړی ته چا بارکی چې وې دیو نجات مومي دیو زیخ خپل نوکری لا خپل نوکری باندې بیا ودرېږي هغه ته وی چې زما تذکره و د خپل بادشاہ په مخ کې آقا په مخ کې وکي لیکن عام طور باندې خبره داسي چې یو سره د تکلیف نه خلاص شي نو بیا د هغه نه خبره هېري او بیا پر دې غم ده خلک خبره کوي وي پر دې غم ده واوري سوړي نو سغم درد خدا غشتینا نو څه خبر بوته یاد شي نو پدې کې ډېر کلونه تیر شو پرون څه تذکرہ شي وا چې وکالو یا 12 کال تیر شو په جیل کې وچ پوچا دا عمر غریبانانو سره بیوسو سره داسې زیاتې کولې کی پدې کې بادشاہ خوب ولید او خوب خلقو خپل وزیرانو ته خپل متعلقینو ته بیان کو چې مال دې خوب تعبیر راکې هغه کو دا ګډوډ خوبونه دې تعبیر مې موږ نه پویو سړی ته خبره یاد شو دومره زمانہ پکې تیر شي دا خبره وس یاد شو نو یې زب تاسو له خبر در کوم ما ولېږي مال چټي راکې زلال شم راغ یوسف علیہ السلام ته د بادشاہ خوب بیان کو یوسف علیہ السلام ولا تعبیر ورکو تعبیر یو ته بیان کو سړی راغې بادشاہ ته وی چې د دې خوب تعبیر داسې دی بادشاہ وی خان واغ سړی دا مال راولې چې زه با جن نه راو باسي وی ته د جن نه راوځه هغه زه سينو وزم زما مسله ختمه کړي اله بزوزم نو خلکو باندې اوس چې کله داسې حالات جوړ شروع چا وینا کړل سیب وینا کړل ټول بیا ګرم ګرم کیږي سو یو طرف ته منډي وي سو بل طرف ته منډي وس دا کیس ختمول غواړي وس تحقیق شروع شو تحقیق وس شروع شو
دا دومره زمانه پکې تیر شوا وکاله نو هم سلک عمر نه دی 12 کاله خو بیا دغې نه زیات دي دا دقه سې سړی بې تپوسه دقه سې پروت دی اګري نګري دا اوس چې کله خبر راغله مسله راغله سیب پکې وینا وکړه نو لکه اوس دا کوي خبره وشوه د ښځو خبرې هم معلوم د هغې نه هم تحقیق وشو د بل جایز هم نه دی هغه خو هغې باندې زه نه پوهېږم نو ما که وزیر کې خامخا نو مالا دا وزارت وزیر خزانه دغه ما جوړ کا کم چې وزیر دی کم چې د زراعت وزیر دی نو په دغه باندې ما وزیر کا نو دغه کسب باندې زه پوهېږم او دا نور خلک چې دا خو بیا که وزیر خزانه دی بل سړی کو نو سی چل به کوي 1 روپۍ به ورکوي خلکو لا 10 به جیب کېږدي هغه دې شي کوي 10 خو کېدای شي لوګړې کمې دا خو د دې خو نسبت کېږي 1 نسبت 9 10 دا خو کېږي خو زموږ خو نسبت په دې زمانه کې د خلکو داسې دی چې هغه وایي نه میم زرما وایي ټوله زما خلک پی چل کوي خلک په پیسو چل کوي خلکو ته څه ضرورت دی ضرورت خو زما دی د خلکو خو میلمانه هم نشته ګرځېدی هم نشتي ضرورتونه نشتي خلک خو خاورې خوري زه خو خامخا ډوډۍ خورم نو ماله ضرورت دی ماله پکار دی ماله بیا وروستو زه بیا وټون ته ودرېږم نو زه به بیا لیکو انی ارا 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف وی بادشاہ یقینا انمزو وہ واغانی دی سمان سربی یاکلهن 7 عجاف چخری آغی لرا وہ کمزوری او وہ وگیریشنا و اخرابی یا بسات او نور دی وچ دا خوب میری دل لین ردی خوب یا ایوہ الملو آفتونی فی رویایا اے غٹانو اے وزیرانو افتونی فی رویایا خبر راکے مالا زما پدی خوب کی زما دے خوب مبارک ان کنتم للرویا تعبرون کہ یہ تاسو د خوب تعبیر وستن کی کہ تاسو د خوب تعبیر وستن کی پدی مائیں پوئے گئے نو مالا دی تعبیر راکی قالوا اصحاص احلام ودا گډوډ خوبونه دي د خلکو ته داوي دا گډوډ خوبونه به ما موږ نه پويو وما نحنو بتاويل الاحلام بعالمين او نه یو موږ په تعبیر د خوبونو باندې سپوا موږ پرې باندې پوه نه لرو دا علم سره نشتی بعضی خوبونه هغه ته داغه نه تپوس کړی شی دی نو هغه حالات ګوري په هغه وخت کې د هر یو خوب د وخت سره هم دغې نه چې هغه د ګرمۍ په دې وخت کې دی اور اینی نو دا بیا بد دی یو سړی اور اینی په یخنۍ کې جمی کې نو دا اور بیا ښه دی تعبیر بیا ښه دی زمانې سره هم خبرې دارنګه سړو سرم خبره چې خوب لیدل نو چا لیدل ابن سیرین رحمت الله علیه پسې دا امام مالک رحمت الله علیه دور دی مشرانو کې دی تابعینو کې تبع تابعینو کې هغه دور دی نو خوب یې ولیدو امام مالک رحمت الله علیه سړی ولیږه په نه ښځه یې ولیږله خپله وینځه یې ولیږله وی ورته ووایه داسې خوب مې لیدل دی وی زما به ورته نه وی اوس تپوس دې وکړه هغه وی یو تن دی او دا ما ته دا 15 ګوتې دغسې راوچتې کړلې ما ته دا لاس راوچت کړلی او چې لاړه تپوس یې وکړو هغه دا خوب ته نشي دی لرې کېږي
هغه راغله او ما ته خو کار شو دا خوبستانه ده او پس بیا ولېږله یو ته ووایه دا ده لیدلی امام مالک رحمت الله علیه مالک لیدلی دا د غیب دی دا علم غیب دا خاصه د الله دا د نورو باره کې ځای کې د بارانه امکان دی سبا باران شته او که نشتی دا ورګې موبایل بسې ګورم هغه خلکو څه ویلي موسمیات والا سب پیشنګویي کړله نو دا یو نه ویسو دا خو پیشنګویا دا خو هغې چې وی نو امکان وی دویمه دا دی چې هغې وی نو هغې د آلاتو نه معلوموي داسې نه چې اسمان ته وګورې ځه سبا باران کېږي یو خو د کوستانیانو زبرګي نو هغوی سبا به یا شیني یا به وریځي یا به باراني یا به واوري یو شی به کېږي که نه دا زبرګي نه دي دا زبرګي خو سړی کولی شي نو خبره داسې یا شین به دا بدلیږي را بدلیږي موسمیاتو په د حقیقت کې یقیني طور باندې هیڅ څوک نشي ویلی سما به څه کار کوم یقیني طور باندې هیڅ څوک نشي ویلی یو سړی اراده ده سبا به داسې کار کوو لیکن یقیني طور باندې د دې څوک څه نشي ویلی دارنګې په کم ځمکه باندې به دې مري دا هېڅ چاته پته نه لګي کم ځای کې به مري مرګ یې کم ځای کې مقرر دی دغه ځای په رحم کې څه دي نه په الټراساؤنډ وغیره باندې معلومیږي نه آلات پکې استعمال شو نه هغې ته علم غیب نه وي معلومولی شي هغې آلاتو باندې چې معلوم شي نو هغه علم غیب نه دی دارنګې قیامت به کله راځي دا خو هېڅ چاته پته نه لګي دا بعضې پکې داسې شي د هغې خو هېڅ آلات هم نشتي زړه معلوم کړي په کومه ځمکه سړی په کوم کله به مري نو په کومه ځمکه باندې به مري دا هېڅ چاته پته نشته داسې ګڼ واقعات شوي دي سړی روان دی بیمار دی جاز کې روان دی جاز ته ځای پورې مزل کړلی جاز انجن پیل شو دو چې د انجن خبره وکړه سوچ او فکر یې وکړو چې مخې ته موږ رسېدی نه شو دا واپسي زموږ لپاره زیاته ښه ده واپس جاز یې واپس کړلی هغه ځای نه واپس راغله هلته کې کېناست شیرونه ټول څه چې و راکوز شو جاز چې وکتی شو هېڅ خرابي پکې نشتي په دې کې یو مریض و دا مریض بوتلو چېرته ډاکټر لی بوتلو هغه واپس چې راغی هلته کې په هغې رپورټ کې کوزي کو چې کوزي کو د هغه نه هلته کې سا وختو جاز چې وکتی شو نو جاز کې هېڅ خرابي نشتي حالانکه خېجې جاز ته بیا دوباره خلک وخېجول جاز روان کو روان شو هېڅ خرابي پکې نه هغه یو سړی و د هغه پکې دغه خبر ده د مرګ دلته کې مقرر دی هغه ځای نه پسې واپس کو دغسې نور ډېر کارونه دغسې کېږي کله کله یو سړی یو ځای کې مړ شي نو که ده هلته کې څه کول خلک وایي د چرګانو د مالګې سره څه دي نو ده هلته کې چل کوو یې چلې کوو خو مرګ له ته که نه مرګ یې دغه ځای کې مقرر و نو هغه ځای ته ته هغه ځای ته ځان رساو ورسېد بعض سړی ډېر په تیزۍ باندې لاړ شي په داسې سپیډ کې لاړ شي چې نور خلک په هغې باندې نه دی سپیډ کوي مخکې او بس لاړ شي هغه ځای ته ورسېد لار ورته الله کولاو کړي ځان ورسوه هلته چې ورسي مړ شو لږ یو واقع مخکې م راغلی و چې ته یو سړی بره د څو چتونو له پاسه نه راتاو شو لاندې سړي چې وکته سړی را روان دی چې هغه روی ونیو روی یې ودرو کېنو ویې درو په قلاره باندې بلکل خوب مړه شو او روغ موټ خوشحالیانې جوړه شو چې هغه ځای نه چې دی راتاو شو که نه خو دی چې په دې ځمکه لګېدلی وی خو دی به پوټي پوټي شی و هلته کې سړي ونیو په قلاره باندې بس هلته کې بس خوشحالي جوړه شوه مټایانې دغې هلته کې یو پورې وته مټایي راواغسته چې دې خلکو له مټایي راوړم د چا چې نیوللی او څو چې ورسره ولاړو
دی باندې مټای وخورم خوشحالي کی هغه چې واپس راته د قضې گاډي راغې گاډي وو مړ شو هغه بر چت نه چې چتونو راو ورځي داغه نه مړ نشو حال دغه مرګ بل ځای مقرر ول ټیم په کې لګوډي پاتې بل سنه مقرر هغه شانتي وشو دا کیږي درسي وقال الذين جاء منهما نو وی هغه سړي چې نجات مندلو دا دوه کسانو نه دا دوه کسانو کې کم یو سړي چې هغه بچو هغه بیا په خپل نوکری باندې لګېدلو وذكر بعد امتنا یاد شو هغه تر رسول زمانینا دومره زمانہ بګې تیر شو نو دته یو ولته کې سړی چې وکړه جیل کې هغه نه تاسو کول غواړي انا انبئکم بتاویله زب خبر در کم تاسو لا په تعبیر د باندې فاصلون تم تاسو ما ولېږي جیل ته مې ولېږي الته کې او سړی دی هغه به دې تعبیر راکې خلک ویلا شزا لاړو یوسف علیہ السلام سره مخامخ شو یوسفو یا یوسفو وی اے یوسفا ایوہ صدیق اے رشتنیا تا چکے میں خبری کڑوے مخی منگتا ناغر اشتیا شی ایوہ صدیق اے رشتنیا افتنا فی سب بقرات منگل خبر راگا پوو واگانو کے سیمانن چاگا سربی دی یا کلوہن ناسبون ایجافن چی خوری آغیل رو کمزورے و سبع سنبولات او وگی دی اشنا و اخرى یا بسات و نور دی وچا لعلی ارجعو الى الناس شاید چیز واپس شما دے خلقو تا لعلهم یعلمون دا پاردی چی دا خلق پوشی چی آو دغسی او سڑے دے او در قابل سڑے دے جیل کی پروت تے خلق با پوشی نو خلق بیا بستا در آوتو مسئلہ حلش قال تزرعون 7 سنین دعابا یوسف علیہ السلام اغتوی تاسو با کروندہ کوئی وکالا دخپل عادت مطابق 7 سنین وکالا دخپل عادت مطابق بتاسو کروندہ کوئی فما حسدتم فزروه فی سنبولین آغچی تاسو کٹ کوئی لو کوئی نو پریدی آغیر را پخپلو وگو کی الا قلیلا مما تاکلون مگر لگ دا آغیر چی تاسو خورئی کم سجی تاسو خورئی نو آغر او باسی آغا دا وگنو لری کوئی دا خوشو نه لری کوي دا کسوړو نه لری کوي او کم چې تاسو خورای نه سیاتی دي نو هغه په دغه کسوړو کې براتای د سٹاک طریقې کار دغه دی اوس په دې دور کې خنورو د سٹاک نوري طریقې دي ګولې دی او ګولې به کې دا او داسې ځای ولا جوړ کا پای کې کېدا چا کې دا نمی وې پکې نه لونواله وته ناراضي نو دغه څه ځکه نو دا پاتې کیږي بیا نو دلته کې پخپلو خوشو کې پخپلو وګو کې پخپلو کسوړو کې پخپل جامه کې پخپل جامه کې دا پرتی نو دا به وخت اړای خپل جامې نه لری کې جامه ته لری کې نو دا بیا وخت نه اړای یبا سوخته پوری به یې لیکن زیات وخت نه اړای بیا دا سید هر د انسانوم دا خبره ده د چې کله په خپل جامه کې دینو د کامیاب دی د به ترقی کوي او چې خپل جامې نه لري کیږي نو د به تنزل طرف رواني کله به مولوی سی وي د به وخت تیر کړی علم به کړی د به لاړ شي بابو سی بشي چې بابو سی شان د خپل شهیر شي ښا علم تهیر شي بیا تاسو کې مانزه تاسو ته وګړه دا وسه خبره مذهب بل چانه به تاسو کومو بل مولوی سی نه تاسو کو اگر نو تا چې علم کړل نو تاسو چلو کو هغه هر شی دی هغه مولوی سی بابو شه دی بابو سی دی اوس نو نصیب بل سړی کلا ډاکټر سی وی ډاکټري کړي الګا ډاکټر سی بلال څه شو هغه زمیدار شو اوس هغه زمیداری کې شپه ورځ په دغه زمیداری کې اخته دی هغه خپل کسب داغه نه ییر شي دانګي زنانه دي زنانه په خپل جامه کې دغه چې کوم جامه الله مقرر کړل شریعت ول مقرر کړل دغه جامه کې نو دا به کامیاب وي او چې دغه جامه نه لري کیږي نو دا به
تنزل تب تروانه بے عزتی تب تبروانه ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد بیا برازی رستو دین وکالا سخت کل نبرازی د قحط کل نبرازی یا کل ما قدمتم لهن خوری بدغا وکالا چی کم تیرشی آگے کہ تاسو کرونده پکې کړل د خپل عادت مطابق او تاسو تاسو سٹاک جوړ کړل نو وس دا وکاله چې نور راغله د قحط نو پدې کې بد خوري بدا ما قدمتم له ناغچی تاسو مخکې سٹاک کړل د دې لپاره الا قليلا مما تحسنون مگر لګ دا غنا چې تاسو کم تخم کوي د تخم نه علاوه دا نور دا پدې وخت کې خړې کی ثم یاتی من بعد ذالک عام بیا برازی رستو دین نور کلونه د فراوانی بیا به عام کلونه راشي پراوانی براشي ورنده کلونه شروع شي فی یغاث الناس پدې کې باران بکیږي په خلکو باندې و فی یاسرون پدې کې بدی نه چوړول کوي بیا به میوه بکیږي پسونه بکیږي نو خلک بیا نه چوړول بکی کنه بیا به پسونه بکیږي ورپسې وقال ملکو تونی به خبره بادشاہ تخکار شو ویرای ولی خبره دا بیا وشي ان شاء الله وقال ملک انی ارى سبع بقرات سمان وی بادشاہ یقینا انمزو و واغان لرا سمان چې سربی یاکلهن سبع جافون خوریا غلرا و کمزور و سبع سنبلات خضر او وگی دیشنا و اخرى یا بسات نور دی وج یا ایو الملو اے غٹانو اے زما وزیرانو افتونی فی رویایا خبر راکے مالا زما پدے خوب کے ان کنتم لرویا تعبرون کر یہ تاسو د خوب تعبیر وستن کی قالوا اصحاص احلام ودا اغي وتوی دا خوبونه دی ګډوډ کله وای دا د ځواني خوبونه دی ځواني وخت خل خوبونه نه مو ګډوډی ني وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين او نه موږ په تعبیر د خوبونو باندې سپوا وقال الذين نجا منهم ان بیا وسلی چې نجات مونږ له دو کسانو نو ذکر بعد امتين پاتې شو دا دو کسانو نه یو په مړ شو یو پاتې شو وذکر بعد امتين یاد شو هغه تاسو د زمانه نه او نبئکم بتاویله چې زب خبر درکم تاسو په تعبیر دې باندې فارسینو نماو لګي یوسف ایو صدیق سره راغه وی یوسف رشتنیا افتنا فی سبع بقرات سمان خبر راک منگلا پو وہ واغانو چی سربی دی یا کلہن سبع جابن چی خوری آغیر را وہ کمزور و سبع سنبولات خضر او وہ وگی دیشنا و خرایا بسات نور دی وج لعلی ارجعو الالناس شاید چیزو واپس لاٹ شما دے خلقو تعالی علم یعلمو دا پاش داخلق پوشی قال تزرعون سبع سنین دابا یوسف علیہ السلام متوی تاسو به کرونده کوي وکاله د خپل عادت مطابق فما حسدتم ناچ تاسو لو کوي کټ کوي نو فزروه نو پرې یا غیر را فی سنبوله په خپل وګو کې په خپل خوشو کې په خپل کسوړ کې الا قليلا مما توسنو مگر لګ داغ نه چې تاسو مما تاکلون چې تاسو خوري ثم یاتی من بعد ذلك سبع شداد بیا برازی رسل دین او کلون سخ د قحط کلون و یاکلن ما قدمتم لهن خوری با دی آغا چی مخی سٹاک کرلی تاسو دی دا پارا الا قلیلا مما توسنو مگر لگ دا آغا نا چی تاسو کم تخم کوئی ثم یاتی میں بعد ذالک بیا برازی رسطو دینا عامن دا پاراوانی کالونا دا ورند کلونا برا شروع شی یغاث الناس فیه یغاث الناس پدی کی نا چڑو باران بکولے کی پا خلق بانی وفی یاسرون پدی کی بدینو چڑوال کئی اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي